من النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان الرباعي عن ثابت بن انس رضي الله عنه قال حدثت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي اف قط وما قال لي صنعت لما صنعته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونقض النبي الكريم صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ السلام سلسلے رحمے کڑی دی اور پھر ان احسانات کو سلوک کے کڑی دی دے مناسبت شو دالی دفانا ہوئی جدا رسول اللہ مبارک مقامت دیو واللہ ہوئی انکا لعلا خلق عظیم اور اللہ فرمائی وإنما ولست لأتمم مكارم الأخلاق شبت جاتا لمكارم الأخلاق تعليم والكيم لأنه فقبل بهترين أخلاق تاري نوم تاري سوي لسكان من رسول الله مبارك خدمت لك پڑھوں بے ہجرے کتیر آگلے دے اور رسول اللہ مبارک تا مور یا فلندر ابو طلحہ وفاق کرے تقریبا لسکان میں کسر اعتبار نہ دے اور نسل کم دے وما قال لي اف قط ذكر اف مفعول به اذا قال مجرور ولده كلمه مقدر كما وما قال لي كلمه اف قط تاكيد شو ثم تاكيد اور مبالغه اف من دے یا اف قط میرے شيء وما قال لشيء یو شیء صنعت جمع کڑے دے لما صنعت خدا دے ولے کڑے تینری ویلے حکم کا جو مناسب بنو وقلدا تک ادا احکام شرعیہ نہیں یاد خدمت حلال خدمت دی کرے نور تکالیف شرعیہ کے وبنا رسول اللہ مبارک سیدا جاب غلط کا دا خدمت بابا کے اخلاقیات کی فسکے لگا اخلاقیات کے نور دین خلاف کے حکم ہے وغیرہ مخاطبہ اگر کہ من فعل اور ما فعل تبین دے دا اخلاق کے خدمت کے اخلاقیات کے لما صنعته اور یوشی امام اپنے خدای نے کہ لما ترکته تو زمانہ کی کڑی مصری دینا تھا نہ ہوئی سا یا شریعت یا اوقات پوری نہ ہوئی سا خدا میں سو ودت مولانا صاحب امور شرعیہ تکلیفیہ نے دی سجدے دا خدمت دا اخلاقیات کو امور کی راستے دی ویلی وکان رسول من احسن الناس خلقا وما مسست خزا ولا حريرا خز مخلوط ريحا او حرير عام ريحا ولا شيئا اليد كفد رسول الله صلى الله عليه وسلم كف مبارك دير پوستا ونرمو ولا شممت مسكا قط مش ملدي موي کڑی ولا عطرا کہ اطيب دخولي مبارك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مبارك يوم عرب نور بشمائل الترمذي کے طلب في التفصيل الذي وربسي جمعنا بالباب عن عائشة والبراء رضي الله عنهما هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال قال شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت ابا عبد الله المدني يقول سألت عائشة رضي الله عنها وعنه عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا دين فاحش نو دچا فطرت کی بات فاحش اور متفحش دا ذات کی دی مکلا خلق دفارا یا دا سے تزان دا بڑائے دفارا دا بل مسلمان دا کمزور کول دفارا فحش ہوئی دا دوڑا بکنو ولا صحابا بازار کے دا بازار میں لیوالے جب کول ہو بیاو دے امنا کاؤ عموماً بازار کے خلق سودا مشتو خبری دو کشور دیں اب امنا کاؤ او بدل دا بدل گناہ بے پبدل نوان کولا کتی شریعت کی جزاو سیدون آخری دے عفو بے کولا یسفحو صفحت الرقبہ بے مائل کولا روگردانی بے کولا چاہتا بے دغن ضرر نرسوها. هذا حديث حسن صحيح. وابو عبد الله المدني اسمه عبد بن عبد ويقال عبد الرحمن بن عبد. باب ما جاء في ذي الرجل حاسة يو شيخ ياسا لحاسة الاحتفاظ بالشيء القيام بالشيء الاحتفاظ بالشيء الملازمة للشيء يو شيخ ياسا وربسيشا. باب ما جاء في ذي الوجهين. وبه قال حدثنا وبه قال حدثنا أبو
هشام الرفاعي قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وعنه قالت ما غرت ما موصول له ورست ما غرت كي ما مطلوب كي ما نافية رست ما غرت كي ما موصول له ما غيرت نذكر في يوكس بيبيان النبي عليه السلام الذي غرت على خديجة او غیرت ستوي غیرت دې ته وایي چې یو کیفیت هیجاني غصباني په نفس کې راشي کیفیت هیجاني غصباني د غصې د څه د وجې نه د اختصاص فيما يشاركون یا د شرکت فيما يختصون ضد مې وایي اختصاص فيما يشاركون سمانا لکه مثلا یو عبد د دوه کسو شریک دی او دا عبد د یو کس خدمت کوي او د بل نه کوي نو په دې مصور دي کیفیت هیجانیه راځي په نفس د سردار کې چې خدمت نه کوي دا اختصاص بما یشارکون مثلا اختصاص بما یشارکون چې تاسو ته په دماغ کې ودا کې دا یو ولګي او یا د صدا وجه راځي د شرکت فيما یختصون لکه د الله د عبادت لپاره مختصمه او د غیر الله کومه یا یو خدای د خاوند د محبت لپاره مختصدا او بل چا سره محبت کې د خاوند په نفس کې کیفیت هیجاني راځي د شرکت فيما يختصون چې محبت د خدای په دې مصابه نو کیفیت غصباني هیجاني د صدا وجه راځي د اختصاص فيما یشارکو یو شي کې شرکتي او هغه سړی د یو کس کوي د بل نه یا سمې یو پلار د یو دوی سره مینا ساتي او بل سره نه ساتي یا پلار دی یو سړی د سلو خدای دی یو سره محبت ساتي او درې سره نه ساتي نو دا وګوره شرکت پکار دی د اختصاص کو د نور خود په ځړ کې کیفیت هیجاني او غصباني او یا شرکت فيما يختصو نو هغه ته غیرت وایي نو دا وګوره دی غیرت ولې کو ځکه رسول الله مبارک رسول الله مبارک په خدیجه زیات کو عائشہ به کتاب کو د ولې اختصاص کې د یو بیبي په ذکر سره زهم ستا بیبي ما دا نه د زیات ذکر ولې کې نه پیږي نو پیغمبر مبارک څه کاو هغه له شرکت پکارو په ټولو بیبيان یو شان د څه شرکت د مینې بس د محبت یو شان شرکت نو ته خدیجه ولې زیات اختصاص د خدیجه ولې کې و اظهار الحب سره دې له غیرت راغی نو ما غیرت نه کړی په یو کس د ازواج د نبی رسول الذي غرت على خدیجه وسوال کوا چې خدیجه هو دا په اړه دې په ځل کې راځي هیجان راځي چې خدیجه جمع وي او هغه زیات نوبت ورکول هغه زیات جامع ورکول هغه زیات روړې ورکول نو ولې په خپل وي ما بي نو فما دا حالت ان اكون ادركتها يعني ما ادركتها ما بي زمانا ما رأيتها زمان پیدائش نمخی وفات ہوا یا دا جدا پیدائش نمفسوا و دا نکاح نمخی وفات ہوا ما بي ان اكون نو فما دا حال ما بي حالو ان اكون ادركتها ما لا نکڑنا ودا ولی بغیر اطلاع دنیا یعنی اگر بی بات مقاجی مجھول کے سر یوزیبی إلا لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم دير ذكر بين عليك أو ما له وصل لك ذكر من كل بيان مستاش شركات دي يبي ولك نديك إيش شركات اشتغل ناخذ جاسرة تجاه خدمات تجارير كلي ولا عليه خالق صفات دي كل شيء وزور فاتا بعد بيان صفات جان كلي بل صفات دبا بعد الصحابة صفات جان كلي بل صفات دبا لكن ها دي ويبلي وإن كان إن مخفف لمستقل إنه شاذ كان وعليه السلام ذبح بك الشعر وتتبع بك بها بلحمها للصدائق والخديجة أغيك صدائق صديقة الجمال لخديجة كما قد دوستانه أغيد وفاة نفذ بغير وخليك ويأتيها لمنا فخديجة بإليك هذا الشعر يعني لحوم دشات لهن لا يتظلفا تتقون هديهن دون خديجة فها دون والسلمين أتبقى فيه فدينا حسن معاها المراد إذا خد سلمين أو إذا خد نفذ
زادو چې کومې دوستانې دي مینه او ورسره هغې سره مینه دا خوب د بیبي سره او دا ولې مولانا صاحب هغه خو د څلوېښتو کالو رسول الله مبارک د پنځه کالو کې نکاح شوې وه پنځلس کاله ترې مشره دې وجې نه چې هغې ډېر لوی خدمت د رسول الله مبارک او ډېر ډاډ یې رسول الله مبارک ته ورکړی دی حدیث مخکې تېر شوی دی ورپسې شه نو د بیبي به ښه خیال ساتې لحاظ به ساتې ورپسې شه معالي الاخلاق دا په صفت موصوف ته دی اخلاق عالیه لوی اخلاق مخکې اخلاق اوس اخلاق عالیه ورپسې شه وبه قال حدثنا احمد بن حسن بن خراش البغدادي قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا مبارك بن فزالة قال حدثني عبد ربه بن سعيد عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من احبكم اليه محبوب ماتا او اقترب استاسو ته مجلس یوم القیامه د قیامت په ورځ به حشر میدان او وصول التکلیفي وحاصل مخلاق چې ښکلي وي ستاسو نه اخلاق وکړي څه الله نه خبر دی او بنده نه خبر دی حقوق الله او حقوق العباد خیال ساتي ضرر نه رسوي چاته رشتہ دار رضی چاته وان من ابغضكم الي او استاسو نه ماته یوم القیامه سوقي السرسارون ډېر زیات خبرې کوي جبه په تعالونو دی سرسارون تماکو سټاکا اره پوس باندې سټاک بری او دې د خلکو دماغ ولا سټاک بری ډېر خبرې کوي ډېر خبرو کې دروغ وي ډېر خبرو کې غیبت راشي ډېر خبرو کې د ذکر د حتی کو رسنه کوي او بل خلک هم تنګول دي ډېر خبرې باندې جنت د کلام بهترین صفات دی ګور رسول الله مبارک ډېر خبرې نه کولې او ضروري به کولې یا ذکر الله بس ډېر خبرې چې څوک خلک کوي لکه دماغ خراب دی وي د ډېرو د بیمار دا ډېر بیماری چې څوک ډېر خبرې او چې څوک لري خلک خبرې کوي دی والمتشدقون متشدقون کې خلکو ورټوکې دي انداګانې کې خلکو وایي شدت وختي تا وایي وختي دا خبرې چې خلک په خلکو ټوکې کوي نو کله وختي داسې وي کله داسې په وخت کو اشاره کوي دا وختي پیژنه کنه شدت دا خپلې دا غاړو ته وایي متشدقون په خپلې اشارې کې ټوکې کوي او یا شدت وخت کو ته وایي څه معنا چې بس د وخت کو نه خبرې راوباسي اضافنا خبر لو قاصده وقوه طب مائل سما خبر نه کوي خلق په خنداګانې کوي والمتفهمون متفهمون بجنې په خبرو کې ځان تخوا په خبرو کې داسې خبرې کوي چې د کبر خبرې زدایم ما دا چلو ما زداو ما بلاد او زماني ګرځاو زبداو کوم زبداو بعض خلک رجالي په خبرو کې داسې خبرې کوي چې بس ته وایي چې خدای پاکه دا د کوم ځای نه یو بیا پاته دا غاټې خبرې کوي ځان ته لوی نسبت کوي ځان لوی حساب کوي هغه پیږي که نه ته پیږي په خبره ځان لوی بعضې انسان عادت دی چې په خبره کې کېږي بس دوی به د الله صفتونه به کوي د ځان بډایي به بیانوي د ځان لویي به بیانوي د خاندان لویي به بیانوي او داسې خبره به کوي زه داسې او ما داسې او دا خلک قالوا يا رسول الله قد علمنا السرسارين خو پیژنو چې ډېرې خبرې کوي متشدقین هم پیژنو چې خلکو پورې ملنډې او استهزاء کوي فما المتفهمون قال المتکبرون په خبرو کې دا معنی قال وفي الباب عن ابي هريره هذا حديث حسن قريب من هذا الوجه ابو هريره متفرد دی وهو كم ځای کې دی او كم ځای دی حتی سرسار كثير الكلام غير خبره متشدد اغلي يتطاول على الناس بالكلام تطاول ستوي ويبدو عليه الاستهزاء بل خلقه استهزاء وروى بعضهم عن المبارك بن فضالة وفي المبارك بن فضالة عن محمد بن المنكدر سوق عبد ربه بن سعيد بكرانه منقدشه عن جابر او ذا حديث جابر نبي عن النبي صلى الله عليه وسلم والفسيشة ولم يذكر عن عبد ربه بن سعيد وهذا الصح وفي الباب والفسيشة هذا حديث حسن غريب غرابته زدير وتنقى غرابته فاغا شاكر عبد زدير وتنقى صبر احمد بن حسن بن كراشي بغدادي حبان بن هلال
مبارك ابن فضالة دي برمان متفرد خاص أننا لا نحكي في مشروع شبري وربسيشا باب ما جاء في النار والطعن ونحكي من خبر الكريوة الطعن تشاكي عيبون الاستيل بنصاب وغيرك يا وبه قال حدثنا ابو الدار قال حدثنا ابو عبد كثير بن زيد الانصاري بن ابي عمر رضي الله عنهما وعنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول المؤمن عني غيرك لعن الله رحمتنا لركاول kamu main musibah naik. Nugura ya khudai ka surga sifat ya kada wo ni kafir le. To min sifat ya mu'min kamil na. Ya ja'alna ka bimanzilati ma'lum. Tata to ida sifat dan mabeda. Kau sebarang kita mada tabi papa. Ada ka tabi wale ke. Sebarang kita mengira syawal. Wa bil babi an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu hadis hasan qarib wa rawahu ma hadis bi hadis di warman mutafarrid di syawal an nabi sallallahu alaihi wasallam للمؤمن أن يكون لا عادة. نمكن التعبير كم ديما جنكم مناسب نري بربسيشا. ما جاء في كثرة الرسول إذا لم قدم نقطة نخلصيني وما بين قدم محمود من بعض حالات ما كذا. وبه قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو عياش عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال علمني شيئا ولا تقدر علي لا يعين. Dia takul geradi mukhtasar wilatan tajri yang kama dia barang irsi wilatan maghbar barwi bakulatan dawale hakim ali tahu cicaki lebih mari weda lain lagi batau lagi dia cari usana ada denasi betul nukura Imam Tirmidzi hadisnya bola tarzabra dari ini musabir pun makawa Imam Tirmidzi sowe tidak dina mutlaq hadap dari murad jabe ai hakla dia ada Negara Musa, Muhammad Hasan jauh di baru di baru Musa Mahmud adalah berbahasa Jawa. Bila yang ini saya Muslim tadi Peygamber Mubarak Tuhan Tuhan dia. Lupa tahu lagi dari Musa nak dia. Sulaiman bin Sulaiman radhiyallahu anhu ala hadis hasan sahih qadiman min Abu Bakr. Sulaiman Uthman bin Mutafarid dia. Wa Abu Hasan Ismail bin Nas min Asadiyu. وبه قال حدثنا العباس بن محمد الدوري وغير واحد قال حدثنا عبد الله بن يزيد البخاري قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب قال حدثنا ابو محمد بن عبد الرحمن بن انصاري ابراهيم بن ميمونه عن سالم بن معاذ بن انس الجهني عن ابي رضي الله عنه وعن ميمون جديد الحقيقه منصرف ده صرف عالميات ده الابن زائدة سبب غير انصراف ونرى لكن كلا ومنون بعض اللغات بسبب غير انصراف tinggi alibnun masabab غير انصرافي نبض اللغات كي ومنون همي ندي وجه نبض خلق غير منصرف تبقى حقيقة كما كذا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب غيره ويزعم أو ده مقولة نبرات تنوري برات تري مصطفى بقول أو طاقة إلى جنابه علامة طاقة إلى نافذة ضرب ورقي بدرت ورتوي دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق عند رؤوس الخلائق حتى يخيروا بأين هو شاء دون كل ذي وقت نقول فكم ذي بلا جنات جنات مصر فقل إشارة الناس كراهي باب ما جاء في ظلال الكبير وبه قال يوم ذاك يوم سريت أقدم سين يوم صبري أقول بلا أقول هذا وسيلتي هذا وسيلتي يوم يامنتي وبه قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا أخلاقيات باقي بولي خبر بولي بيار ما نسوالو نكي أخلاقيات باقي ديني أمور के भरोसा है فليغيره بيده ديني أمور न बोले ता टूल बचा के दाखिल ले हुआ वो बिर वस्तिला ता अखलाकियात की शरीय अमूर दीनी अमूर कदम आदि सुखला सला कागी और तब गुस्सा ने किया गुस्सा में अपने तामाल दिगर वाला मादा रसूल पुरी गुस्सा में के नो गुस्सा दाकम बाप दिमाना ना सेवा अखलाक मुआशरती अमूर दीनी ना والبسيشة قال حدثنا يزيد بن بيان الجويني قال حدثنا ابو الرجال الانصاري وعن انس بن مالك رضي الله عنه ابو الرجال والنبي ضامن يريد لا ضامن يقول بالغان شابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مشى يوم بدي ابو الرحال دور بسيشة وين الدام الا ميز الله له من يكرمه عن جسده هذا حديث ما اكرم شاب اذا كنت يوزوان تقول لسنه تبسو وجهنا
ته عمر نه چې بابا دې عزت کوو الا قید الله له من یکرم عند سنه الله بدل په مقرر کې هغه څوک چې رته عزت کوي عند سنه د بډاوالي په دې کې سماج مشوا چې دا د خپل بوډا د عمر د وجه نه لحاظ وکړو نو ستم چې بوډا چې تعالی په الله پاک یو ځوان درکې لیکن دې کې یو بل شي ته اشاره شو دا عمر د باندې خدای رسای اشاره ده بدل مقرر عمر دې ریاض کلام دې معلومه شو ورپسې اشاره هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث هذا الشيخ يزيد بن بيان ابو الرجال ما كتير شو او يوم ابو الرحال دې رحال هغه جیم دی او داسې دی لکه هي مشدد ده هغه انصاري هغه بل کس دی آخر دا جیم دی هغه رحال دی ورپسې اشاره ما جاء في المتهاجرين وبه قال حدثنا عبد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد بن سعيد بن ابي صالح عن النبي عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت ابواب الجنه يوم الاثنين والخميس علامه مغفرت شو دروازه د جنت ملاوي کې والله به ګناه مخکې کنه يوم الاثنين والخميس فدي وصفه ما في كيد الغناء فيغفر فيه ما لمن لا يشرك بالله يسوق الله على الشرك نكاين سبب هي غناهنا نقول ده مسلمان خاصيت دار اذا غټو غناهونه بدن سات نو کوم واړه غناهونه معاف شي الا المتهاجرين دوکه چې یو بل سره ورانه او بیا درته مداورانه د دین د وجنه نه د چا د وجنه د دنیا د وجنه يقول ردوا هذين حتى يستريحا بريكله لأن بهم يصلح يوم السلام إجابة هذا حديث حسن صحيح ويبارك جايني أو يوم الصلح قيبل نقي وبارك قبل نهام ويروى في بعض الحديث ذو هذين حتى يصلحا مع هذول المتهاجرين يعني المتصارمين وهذا مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل المسلم بیا مجالس شدر وزن زیادت تقمات ہوئی دنیاوی امر دا وجنا سمیوی دنیاوی دینی امر دا آغت مراد دینی دا وجنا حجرت کول شئی شابت باب ما جاء في الصدر وبه قال حدثنا اصل کی حبس تا صابر مانا ازان بند کی نو چې کم تکلیف په وخت کې صبر کې درې قسمه دی ویلې په بیداری کې کنه یو صبر عند التکلیف عند الشدت ځان بند کړه فریاد او د جړا یو صبر على الطاعات ونیکو صبر کول ځان محبوس کې بند کې دینه کو طرفتا یو صبر د معاصیونه د ګناه نه ځان باندې اوس قرآن شریف کې کوم ځای په جهاد کې صبر راغلی دا دې په سمانا الصابر ورابط هغه معنا استقامت چې تخدینه دا ټینګ یو تخدینه قرآن کې کوم ځای جهاد بار کې صابر راغلی دی صابرین فی البأساء والضراء دا معنا د اخلاق سره تعلق لري او جهاد کې راغلی دی سمانا ورته صابر ختم وقت معنا ځان په ټینګ کې ټول کې ټینګ وایي یمین الصبر هغه ته یمین الصبر وایي ځان باندې دې قسم دروا یا حالف باندې على البردم في ماده قسم وایي ولکه حبس او والد شباب وبه قال حدثنا الانصاري قال حدثنا ما قال حدثنا مالك بن انس عن سوريا ابو يزيد عن ابي سعيد رضي الله عنه ان ناس من الانصار سالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال وسالوا مالا سياق قرينا ثم فاعطاهم ثم سالوا ايمانا فاعطاهم ثم قال ما يكون عندي لي ما سريه خير ولكن مال لي ما يكون ما موصول لي الا التماس لكم خير مال لي فلن ادخره لي تاسو نه داخله کوم درته اور سوالونه مکه اگر چې بادشاہ سوال کول شي او بیا مناسب دي چې هغه مغوا او ما یستغني سو جلان د سوال د قلب نه غلي کی یغنه الله غریب انیس ته سوال او ما یستعد تاکید لجزاء بالکل پاک دامن بل حق دې بیا نه غواړي يعرفه الله بپاک دامن کی او من يتصبر او سو چې صبر کتوي چې دا په اقرار کار دې صبر وکا ربان کوي صبر الله الله بدل کوم مخلوق شی ابو خير واوسع من الصبر بهتر دي ولې ذلت مخلاص صبر بل هو مقتنع لك او اوسع دي اوسع سینه ولې فراخ شي يسوع صبر نه انتهي سینه اور يسوع صبر کوي سینه فراخ ده شابته وفي الباب عن انس رضي الله عنه قال حديث حسن صحيح يروى هذا الحديث عن مالك ولا ندخره عنه ويروى عنه ولا ندخره عنه يوم علينا والمعنى لله ممتاز کی ویشما
باب ما جاء في ذي الوجهين وقريبا دو مخوالا يوم يوصل بالتبرس شيطان وبه قال حدثنا عنان قال حدثنا مخالد أن بشر بن صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شر الناس عند الله يوم القيامة ذا الوجهين وفي الباب عن مالك قال ذو الوجهين يوم أخرج يقول لك شر الناس يوم شر الشر قیامت پر اشار خدای صدا مستحق جنت تبدی دوزخ تبدی او چې ولې د په سبب جنگ وشو د په سبب د دوه مسلمانانو بغض پیدا شو د په سبب د دوه مسلمانانو حسد پیدا شو د په سبب کړهړي وشي روان راشي رښتو کې روان راشي نو چې د چا په مرګ کې په دوه ټکو شریک شوي په دوه ټکو حدیث کې راځي نو د قیامت پر ورځ به په جهنم کې آیسم من رحمت خطرناک جرم دی ورپسې اشاره لما جاء في النمام نمام چغلي خور ته وایي چغلي ګور هغه د کې څه فرق شو هغه یو ته وایي بل ته وایي دا یو کس خبرې رسوي دا خاص خدای په نسبت نمام رسول کې نقل كلام الغير على جهة الإدراك نقل كلام الغير على جهة الإدراك نميمة وتولي وشي وتولي وشي وتولي لكن خبرت إذا تروح بلدك مزينة كامل وشي تسجيل دوي دوليك وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن منصور عن ابراهيم عن حمام بن الحارث قال مر رجل على حزيمة بن اليمان رضي الله عنه فقيل له إن هذا داسر يبلغ الأمراء الحديث عن الناس بادشاهان وأمراء وتدخلت خبر يزيد جاسوس فقال حذيفة سمعت يقول لا يدخل الجنة خطاط نمام توي ودا كم يوتي مراد دي غلط خبر يزيد مقصد إصرار بي نقل كلام الغير على جهة جاسر يوانا لا خبر ورسي بادشاہ وتدرر ورسي بعد جاسوس داسې دی یو ګناه بدی شي نو د مولانو خبرې بادشاہ ته رسېږي د بادشاہ په ځای کې د علماء نفرت پیدا شي هغه نور تجسس خو جایز دی رسول الله مبارک جاسوسان په جهاد کې صحیح خبره رسېږي ولکه د عمل خلاف څوک تخریب نه کوي د دین خلاف څوک تخریب نه کوي څوک د بل ملک اجرامي نه کوي دا ډېر ضروري دی دا فرض دی دا ډېر لازمه خبره ده خو دې نه هغه بیا ظالم ظلم نه کوي ظلم یې کوي ډېر په باندې کوي ورپسې شابه او یا ټول په دخول ولي سره یا په قبر کې باندې داخليږي ما جاء في نعي عيون لکه خبرې کوي مالا توجه ډېر سرسار باندې جوړېږي لکه خبرې کوي وبه قال حدثنا احمد بن مني قال حدثنا يزيد بن ابي غسان محمد بن مطلب بن حسان بن عطيه عن ابي امامه رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء لا يشربتان حياء بيدا لکه خبرې دو شعبې د ایمان نه دي او بذا بدګوري بذا چې فحشګوري کې بے حیايي او بیان ډېر خبرې دو شعبې د نفاق دي نفاق عملي شابه هذا حديث حسن غريب انما نعرف من حديث ابي غسان محمد بن مطلب قال والعين قله الكلام والبذاء والفحش بالكلام والبيان وكثره الكلام مثل هذا الخطباء الذين يخطبون بخطبه هذا زمانه ويتوسعون في الكلام فخبروا بوسعتون كي نلاقيها شنو فذوق ينتو يكادن الرد دروب وين تدروب قصه تدروب واقعات موضوعي لكن ويتفحصون فيه من مدح الناس فيما لا يرضى الله او دخلوا صفاتون غير مجلات برازين مجلات رازين لنقال صفات بأخير فيما لا يرضى خان بابا للتصرف إذا بلا رب للتصرف كلمة مبتلى زمون قدر إذا ذيك مرتبة جهان بابا بيسير دا سورة المقام نيكا خلقية تصخيار يا كنا مرتبة جهان بيسير دا ما لا يرضى بيزايب فخلق صفتنا جواب دروغ وایي په صفتونو کې او ډېرې خبرې او ډېر اوږده تقریرونه کول خیر الکلام ما قل ورته ډېرې خبرې مه کوه لږې خبرې کوه زموږ باباجي به چېرته په مقبره کې د شپږو منټو پنځو منټو یا لسو منټو نه زیات تقریر ته درځي او خلک به بیان ته کېناستېدل خلکو به تقریر کوه او جمعه کې به بیان کوه ډېر مختصر
कयो बजला कानून और तकरीर दबाव दे मेजरमेंट का पास है बस मेजरमेंट का ana kira kala ke bayan kala mata ba medire ude taqrir na maka kala badla ki khabar khair al kalam ma qalla wa bas isham باب ما جاء ان من البيان سحرا wa ba'd bayan sihar li samata ba'd qulna sihar ke sing asar kai tab karangi ba'd khabar asar kai no ba'd ke daruri amasar kai aw krish ya amasar kai la lazim ana ke ba'd ladhi sihar tara tashbih pa malamat ke wala جزء لازم أنا دي مدامات دي سحر تشبيه شيء بشيء المري سر التشبيه وقتهم سر المري لقيه لنا زين لقيه بس فأثر كي شابته وبه قال حدثنا كما خبر كده ولا نقول كنا تزلنا عليك أثر بزيادة ها وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد بن عزيز بن اسماعيل بن عمر رضي الله عنه أن رجلين قدما في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبا فأكثر ذلك بزمان عليه السلام كي ديرهم زبرقان أو دبل عمرو بن أحيام زبرقان أو عمرو بن أحيام دادوك سان رائل دبهرنا فخطب خلق تعجب كذا كلام زميل داس فصيح عربية أو فصيح خبره مثالون وركن بتقرير كي بالاتفاق كمن النبي عليه السلام فقال إن من البيان سحرا إن بعض البيان من تبعيده سمعت مؤثر orang yang dia asal ke risya khabar je sokai asal ke tashbih da maqul da mahsus salawar ke क्या asal ke misal ke war ke Quran ke Allah misal ne war ke asal ke dan ikan waqi je zikr ke asal ke और बसे शमाना وفي الباب عن عمار بن مسعود وعبد الله بن شخير رضي الله عنه هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في التواضع ذات كتقوى لتوين ذات كتقوى سمعت अजी देखा इनके साथ खबरों के बहत के और बसेशा وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقص صدقة من कभी ईमान सदक़े सदक़ा बिरबुस सदक़ा मान दिया जाए वमा ज़ादा रजुलन बिअफ़्विन इल्ला इज़्ज़ा नज़ी आते अल्लाह के उसरी तक आफ़ मगर इज़्ज़त قال تجاوبوا على ما في وخالد كل ما في انه بيدته وقومي هو هلم دي وما لا بيدته وما تواضع احد لله ما ده وجننا خاطب لا كيله كake ما ده وجننا ده الله ده وجننا जे अल्लाह पाजे दे खुशहाली के दिनों तमाम दौलत आने दा वजनना इल्ला रफाहुल्लाह في الدنيا والآخرة شبا وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف بن عباس وابي بكر بن مالك رضي الله عنه اسمه عمر بن صالح هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في الظلم وبه قال مسدر وضع شيء في غير موضعه وضع شيء في غير موضعه كبر نقصان سري كبر زيادة سري سمعت شمالا زمان مين يوي خد سرزيات يوبل سر كم نبات هذا مين ميوقف غير موضع يا ده خد قد بنجا سر مين तब ये बखबर ज़्यादे को नुकसान पहुंचा सारा ज़्यादे को वक़्त के मकान टोड़ ताल्लुक करीब और बसेशा وبه قال حدثنا عباس بن بري قال حدثنا ابو داود ويرسي عن عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ظلم ظلمات يريد يرضى يريد سدي تتيارون الله عذابنا يعني سبب الله عذاب تتيارون ظاهر تياري ما جدا ظاهر تيارا ما لكي بدور وبيس عابين يدي ما قبل और तो अपना दाम है जो वही डेर माने तकबला गुस्सा बेजा है कि बगैर मौजी के गुस्से से बेजा है हल होता गुस्सा के खबर हल होता के अंदर के बगैर मौजी के हल नहीं होता वाला के जो सारी दवा जो हल नहीं होती वो नहीं तब दोनों मां दबलना इश्तल ताला मुनासिब नहीं गुनाह और दे आखिर अकबल ताकत बगैर मौजी के इस्तेमाल والبسيشة وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعائشة وابي موسى وابي هريرة رضي الله عنه هذا حديث حسن غريب من حديث ابن عمر رضي الله عنهما لما جاء في ترك العامل نعمته وبه قال حدثنا نعمة كبار ابن ابي شباب وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن سفيان عن اعمش عن ابي حاتم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتله هو المباح
حرام مذمت کړي او منع کړي دا مباح نه دي کړي سره کان اذا اشتهى او چې به خو وکړي والا خو بينهم پرې به خو تاسو پرې په خبره تاسو مباح خو به خو بينهم پرې به خو بد معنی وي دا دا کوم خلک چې ډوړې لګولي او ډوړې لګا کمزوري وخت پکې څونه بس ضروري بد وخلينا مقرأ والبصير جام. هذا حديث حسن صحيح ومعاذ بن ولجاني اسمه سلمان مولى عزة الجانية أما جاء في تعظيم المؤمنين وبه قال حدثنا يحيى بن أكثر والجابر بن بعد قال حدثنا ابن موسى قال حدثنا حسين بن وابن عن أوف بن سلام عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربنا أتى بصوت رفيع قال يا معشر من أسلم بلسانه وجب إسلامي او ایمان درته کوشش منافقین وته اسلام دې په جبه ایمان نشته لا تؤذوا المسلمين یو مسلمان تضرر رسولا ولا تعيروهم او شرم وتماچر مسلمان ته شرمونه اچو او حضور پاک دې باندې تهمت لګاو او تابع والد عورات د قیمت او عورت څه عورت پیژنه تدو يسوق يعار المؤمن بكشفه يعار المؤمن چې هغه ښکاره کېږي مؤمن ته عار محسوس نو د هغه د پټو سیدونو پټو عیوبو ته تبعو کوي چې ښکاره کوي هغه څوک چې تتبع عورت اخیه المسلم ور مسلمان خیرې ولګاو د خپل مسلمان ورور د عورت اتباع وکړه د هغه پټ نقصانات دي د هغه نه غلطي شوي پټ او دې ښکاره کړي الله به د عورت اتباع وکړي او هغه څوک چې الله د هغه د عورت اتباع وکړي وبې شرموي اگر په وجه وکړه خلک وایي پټ یو مقطعات د یو پټ څوک نه خبر هغه هم د اختیار جو بل شامل شابه قال من نظر ابن عمر رضي الله عنه يمن البيت من الكعبه ما اعظمك تعجب ابن الله صلوي لوي باعتبار شام وما اعظم حرمتك او سيد السلوي دغه پیغمبر خپل کړی پیغمبر نه توافونه کړی منظور درته خلک لیکن مؤمن اعظم د حرمت عند الله من د بیت الله په عزت دون الله نه خپکیږي لکه د مسلمان په عزت باندې ټول ځونه خپکیږي شابه هذا حديث حسن قريب لا يذكر الا من حديث حسين او دې متفرد دي وقد روى اسحاق بن ابراهيم السمرقندي عن حسين بن واقد نحوه وقد روي عن ابي بكر الاسلمي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا فما جاء في التجارب كما تجربه ده تجربه ستویل شي او شی بار بار استعمالول نو د دې مناسبت واضحه ده د چا سره د اخلاق سره یو د یو څړي باندې پوری د چې فسړې بیا بیا وسره احسان یو د پوری د چې دا نقصان دي ځان سره ورپسې شمالنا وبه قال حدثنا ابو داود قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عامر بن الحارث عن دراج عن ابي الهيثم عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حديث مگر خاوند دغه یو سړی یو ځای کې دغه ورو بیا شي تجارت کې تاوانو کې بیا ځان ساتي دا څه کنه نو دا لري ځان ساته او حکیم نه مگر خاوند د تجربه چې کوم سړی یو ځل یو شی خو د ستونه پیراوي بیان کوي دا حکیم هم حکیم د توجه په اړه مریضانو تجربه کوي او اختبار یې وکړي شابه هذا حديث حسن قريب لا نعرفه الا من هذا الاشياء خلاص موایا تجربه په وکړه ادجا تخم موایا بار بار اواز مایا شابه هذا حديث حسن قريب لا نعرفه الا من هذا الوجه فما جاء في المتشبه بما لم يوفق یا بما لم يوفق دا مثال درکم یو وخت دې سړی یو وخت دې بری ته وي یو ما نه خو بیګه خامن داسې شیلونه نه وړل یا سمې مې په چرګان هغه خپل کوي ځان موړ حساب اول په هغه سیستم ولا ورګلې شي نه دغه په خامن نه وي خبرې ووري اے مردار درو باندې خدای دې به خمار بیګه دې سفر دې صاحب باټینګا بحادثي والمسيشة وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن عياش وعمارة بن عزيز عن الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطي عطاء وجد عطاء والبيش فوجد ساعة مالية أو دسر سشيوي فليك به بدل جبل شاهدية ولا بدل ومن لم يجد فليسني أساسي بطو يجب ذلك خسارة تلين خسارة یا تدا او فإن من أصلا دب شکر ادا کر ومن کتمو کچا کتبانو کچا صفت دیو نکا
فقد كفر شکر کا ومن تحلى جاجزا مزين فأرى نعمت دلني ورکړی شي ویلم یو امن سنلی ورکړم دا ډوړې کوي دا ورنه مراد ظاهري دینت ته مراد عقل دې جامدا بل مخامده وي کله کله به سوې دور لا به سوې دور سمانا تو جامې کمیس پرتو د دروغ وي دا سمون دې پکې نه قبلېږي په قبولې اجابت سره د ثوابي دا لګې دي یا دا به سوې دور سمانا چې پر دې جامې مستو د باندې سره کومه څه واشه د ما جامې دې ذکر کی کہ میرا پیرا شیخ تو خدای دې به خواصه مردار دا سامق دینے والے دې جگہ اپنے فارشی به دیو دا کو باټینګ ګراوند باندې په خپل کوس کې اچولې او دا وینا اخوانه ما کې شرما وفي الباب عن اسماء بن ابي بكر وعائشه رضي الله عنهما هذا حديث حسن غريب ما نقول كذا فقد يقول كما تلك النعمه اما جاء في ثناء المعروف وبه قال حدثنا ابراهيم بن سعيد قال سردي يبلا نو داغه ثنا او صفاتو کا شابه وبه قال حدثنا ابراهيم بن سعيد الجوهري والحسين بن حسن المروزي لمكة قال حدثنا حسن بن جوار عن سليمان التيمي عن ابي وقال النهدي عن اسامه بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول عليه كيوشوا او ده قال جزاك الله خيرا فقد ابلغ في الثناء ولې دا د صفات چې زه دعا د تذکر کوم چې تخسر یې کنه ورپسې جواب هذا حديث حسن جيد غريب لا يروى الا من حديث اسامه بن زيد رضي الله عنه وقد روي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله واخر وابواب البر والصله بس فقوا على الناس امرنا سيري وقبل هذا القوم